بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی و پیغمبره، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق ورکوي تاسو ښځو له، فطلقوهن، نو طلاق ورکوي دی لره، لعدتهن، د پاره د شمیرلو د عدت، یعنی د عدت شمیرل چې پکې ممکن وي، بیماری کې به طلاق نه ورکوي. یا فطلقوهن، طلاق ورکوي دی لره مخکې د بیماری نه، په داسې حالت کې چې طلاق وشمیري. واحصوا العدة، او شمیر عدت لره. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، ربکم چې رب ستاسو دی. لا تخرجوهن، مو باسئ دی لره، من بیوتهن، د کورونو د دوی نه. ولا یخرجن، او ندی وځي، الا ان یاتینا، او ندی وځي دی پخپله، الا ان یاتینا، مگر دا چې راتلو کې بفاحشة مبینة، پاغه بیای ښکاره باندې. وتلک حدود الله، او دا حدونه د الله دي. ومن یتعدى، او چا چې زیاته وکړه حدود الله، په حدونو د الله کې، فقد ظلم نفسه، تاکي سره ظلم یې وکړه په ځان خپل باندې. لا تدري، نه پوهېږي ته، لعل الله، چې شاید الله یحدثو بعد ذلك امرا، پیدا بکی پس د دینا نوی کار یا امرا محبت. فاذا بلغنا، کل چورسی اجلهن، نیټې خپلې ته، فامسکوهن، نو ساتئ دی لره، بمعروف، د شریعت مطابق، او فارقوهن، یا جدا کئ دی لره، بمعروف، د شریعت مطابق. واشهدوا ذوی عدل منکم، او گواهانو نیسئ دوه خاوندان د انصاف ستاسو نه. واقیموا الشهادة، او پوره کئ گواهی لره، لله، د پاره د الله. ذالک یوعظ، دا نصیحت کولی شي، دارنګې نصیحت کولی شي تاسو ته، به په دې سره، من کان یؤمن بالله، چا چې ایمان راوړ په الله باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت. ومن یتق الله، او څوک چې ویرید د الله نه، یجعل له مخرجا، وبګرځئ د لره لاره د وتو، ځای د خلاصي. ويرزقو، او رزق به ورکړي د لره، من حیثو، د هغه ځای نه، لا یحتسب، چې ګمان کې نه وي. ومن یتوکل علی الله، او چا چې توکل وکړو په الله، فهو حسبه، نو دغه الله کافي شه د لره. ان الله، یقینا الله، بالغ امره، رسونکی دی خپل کار لره سرته، یا رسیدونکی دی خپل کار ته. قد جعل الله، تاکي سره ګرځولی دی الله، لکل شیء، د پاره د هر یو څیز، قدره، یو اندازه.